أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. سورة نحل هغه شروع په هغه کې پرونی سبقونو کې اعتراض هغه ذکر شیو بیا د هغې دوه جوابونه شیو. اوس د شیطان د دویمې وسوسې او د هغې جواب ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. د دوی اعتراض داو چې ته موږ ته کوم کتاب هغه راوړی او بیانې بلکې دا د الله کتاب نه دی، ځکه ته یې د بل چا نه زده کې. د بل چا کتاب دی، د الله کتاب نه دی. د دې وجې نه یو سوال پیدا کېږي، یو څو وجې دي. یو د هغې نه دوی دا وي چې مخکینی ټول کتابونه هغه په یو ځای باندې راغلي ول او قرآن کریم لږ لږ راتلو پکار دی چې دا قرآن کریم هم په جمع سره راغلی وی. دویمه وجه دا وه واقعه دارنګې وه چې په مکه کې یو سړی و، هغه انګر و، بلکې د عربۍ ژبې نه علاوه نور ټولې ژبې ورته زده وي. تفسیر ماجدي ذکر کړی دي چې اسلام هم راوړی او دا غلام و. بعضې وایي چې د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه غلام و او اسلام یې راوړی او د رومي او نصرانی و. بیا یې وروسته ایمان راوړی و. بلکې د عربو ژبه دا فصیح او بلیغ ژبه ده. که موږ تاسو سوچ وکړو د دې نه علاوه نورې ژبې بعضې څیزونو هغه الفاظ پکې هم نه چې دا لفظ معنی سره په دې ټکي سره، او عربي داسې یو ژبه ده چې فصیح او بلیغه ده، د هر ټکي معنی هغه پکې موجود ده او شته. د دې وجې نه چې هلکه دا کمه قرآن تا ته راځي نو دا خو صحیح نه ده، ځکه دا ته ځان نه وی. نو د دغې وجې نه به چې هلکه تاسو وایئ چې دا فصیح او بلیغ کتاب نه دی، دا کتاب ته چې کوم موږ ته وی دا د بل چا د طرف نه ته زده کې، بلکې موږ وایو ستاسو خو ژبه مورنۍ ده او بلکې د هغه ژبه هم نه ده. بعضې علما ذکر کوي چې دا حمزو سره مخې ته راشي د هغې نه مراد دا دی چې څه نه څه به عربۍ نه واقف وي او چې حمزو سره را نشي د عربۍ نه بالکل واقف نه وي. او قرآن کې الله درې ځای چیلنج ورکړی دی، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن.
تاسو ټول جنات او هر سره غون چې تاسو د دې قران مثل پیش کړئ بیا سورہ هود کې ویلي چې تاسو د دې بشان دی یولس سوراتونه پیش کړئ سورہ بقره او سورہ یونس کې بیا ویلي زي تاسو د دې بشان دی یو آیت سورت پیش کړئ سورہ طور کې بیا ذکر کړي زي تاسو د دې بشان دی یو جمله پیش کړئ بعض شاعران داسې چې مقابله تراوتل لکه لبید بیا رسته ایمان راوړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته سورہ کوثر راغه او هغه ولي کو زړن کو د راغه قسم وخړ جب دا د بشر کلام نه دی بلکې دا د هغه ذات کلام دی چې هغه قادر دی او قوت والده او څوک چې دغه بقره آل عمران دا تلاوت کوي نو د په کور باندې به د جادو او د دې اثر نه چې کله د ایمان راوړو چې تبوسو کوی ته دا شعر او شاعري وسنه کې شعرونه نه وي هغه ورته وی چې د بقره او د آل عمران غونډه صورت موجود وي زبس شعر او شاعري وکما عبد الله دا یو بل سړیو چې د مقابله تراوت دیو خدا ابو جهل ته شرایط خو دیو وی یو دا چې 2 کاله به زماله خرچه را کوي بل دا چې زما زر به 2 کاله خبرې نه کوي زه په بند کمره کې ناسیم د دې لپاره به سوچ کوم فکر وکوم د دې مقابله وکوم نه به زمانه د غم خادي ګیله ساتي نه به غم خادي کوما نه به چا سره درش ورش کومه بس بدغه کمره کې بناسم 2 کاله او د دې کلام مقابله وکوم خیر چې کله 2 کاله په کمره کې تیر کړل پس داغې نه راووتو او پلاره باندې روان شو یو ماشوم وا هغه د آیت تلاوت کو د سوره هود 44 نمبر وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين چې کله دا آیت واوریدو هغه کم 2 کاله تیاری چې کړی و هغه باندې هر څه ختمي کړی وی دا خو داسې کلام دی چې خپل پاڼو هغه 2 کاله تیاری دی وکتل او دې آیت ته واوریدو بس بیهوشي پراله ورتاو شو وی دا داسې کلام دی د دې مقابله نه کیږي دریم کس مسیلمه الکذاب چې هغه د قران مقابله تراوت دی چې کله سوره قارعه را القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه د دې په مقابله کې هغه ځان نه یو سیس جوړ کو الفیل ملفیل وما ادراك ما الفیل چې کله داوي خلق بس خپل خلقو خاندل وستاره کلام دی دا غوازي داتې د خلینه د کولی بور راټینګ کړه نور بدی کیسه دی وستاره س کلام دی چې ګډي وډي وي نو هغه خپل خلقو ملامت کو خپل خلقو سکو هغه ورته وی دا س کلام دا جوړ کړل نو قران کریم چې دا فصیح او بلیغ کتاب دی ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر یقینا بوئیگو منگا چی بیشک دوی وائی انما يعلمه بشر یقینا خودل دے دا قرآن دا یو انسان مراد دی نسو حاغا انگرو چک دیو نبی علیہ السلام کلا و کلا بلال داغا سر بکین آستو بلی خبری آتری اکثر سڑے داسی بازار تو چرتلاٹ شی مرگری سرکینی خبری آتری و سر وکی نو دوی دا مطلبو وی منگ بدای و خبر مشورکو چې د دنه دا کتاب زدګي الګ دلسه کتاب ورزي دا ټول خلق به دنه سشي انکاری بشي نو الله ورته وای لسان الذي يلحدون چې جبدها کسان یعنی لغت د هغه چا یلحدون الیه چې غلط نسبت کوي دوی ته اعجمی وهذا لسان عربی مبین هغه ته چې یاده پیغمبر دې مراد ده یا دې دا کتاب مراد ده یعنی تاسو وایي چې الګ دې خو دنه دا کتاب زکای
زي تاسو خو مورنۍ جبل تاسو د دې کتاب په شان دی یو کتاب پیش کوي کنه الان کې هغه خو عربي نه ورځي هغه په عربي نه پوهیږي تاسو ماهر پنځه د عربي تاسو کلام دی او دوبه داسې عربي او داسې شعرونه به جوړول چې په زرګاو ټوکړي او دغه به جوړ کړي او هغه به وي ان الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا هغه کسان چې ایمان نه لري په آیاتونو د الله تعالی یا هغه چې هغه اعتراض کوونکي دي معترضین دي اعتراض بس داغه کار دی اعتراضي هغه د حق سوچ نه کوي د دې سوچ نه راغسته چې ما د خبره ملاو شي زه خبره زده کوم او بس هر ټیم معترض ناسي چې کله به خبر راځي زبر د اعتراض په تور دغه راخلمه او دغه اعتراضون د ناسي ها کسان چې ایمان لري بیاتونو د الله تعالی لا يهديهم الله هدایت یعنی توفیق نور کوي دوی ته الله تعالی الله پاک ورته بیا د هدایت توفیق نور کوي نو موږ وګورو الګ ډیر خلکو ته الله پاک ورته بیا توفیق ورکړل تفسیر مدارک ذکر کړل چې هغه خلک چې هغه په خپل خو باندې کوپر اختیار کی او ایمان اسلام نه راوړي دغه خلک د مراد دي او دوی لره عذاب درناک دي یعنی په خپل ضد او عناد باندې ولاړ دي انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا جوړوي دروها کسان چې ایمان لري بیاتونو د الله تعالی و اولئک هم الکاذبون او دا کسان دوی دروغجن دي نو دلته دوی دروغ جوړول وای دا ځان نه دی جوړون کړي نو الله وای یقینا جوړوي دروغ داخلك سګي دروغ جوړوي د الله په حبيب زګه چې دوی خود پیغمبر صداقت امانت هر سمنو بیا وته نسبت د دروغ کو نو نه دا تاسو بخپل دروغ جنجي او دویم دا چې دوی د الله په آیاتونو باندې ایمان نه لري او دوی سره دروغ جن دي یعنی چې مؤمن وي د ایمان د دروغ نه وي یو حدیث کې راځي تفسیر خازن ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یو صحابي راغی د پوښتنه وکړو د الله رسوله یو سړی مؤمن دی خدای زنا کول زنا د کېدې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل شاذ نادر کله نا کله مؤمن نه کېدې شي بیا دې بل ته پوښتنه د الله رسوله یو سړی مؤمن دی غلط کېدې شي نبی علیہ السلام فرمایل کله نا کله یعنی شاذ نادر د مؤمن نه ظاهر دی شي دریم ته پوښتنه دی وګو آیا د مؤمن دروغ وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت مبارکه فرمایو انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون اے مؤمن چې دې به دروغ نه وای بلکې یدنه زنا کېدې شي یدنه غلا کېدې شي خو د مؤمن نه دروغ نشي کېدې او کوم سوچو کو نن سبا جو بس منګار ځای کینو جو دروغ وای چې کم ځای کینو جو بس التا دومرګری کیږي او بس د چا غیبت شروع کو د بل چا بس جامین جو خدای پاک سي چلو ځکه وخت نشته او د بل جامې چې موږ نه انځو جو هم کار نه کیږي او چین جو هم غاڼه طرف ته خبره وي یا سړی د جاوی چې دا پیر بابا غټه کې د علم غر غټه بیا چې دې برکت لې جو خدای دې سي حیران کړه چې دې حیران کړه اوس ویم چې پیر بابا غټه جو هم ګناګارېګم کېم د علم غر غټه جو هم ګناګارېګم بس یو خدای دې سي حیران کې چې دې حیران کړه کغله کې نه جو هم نه کیږي او کنه کې نه جو هم نه کیږي دوانه طرف ته الله دې موږ او تاسو معافي وکړي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان آیات مشکل له آیات مبارکه کې یو دې ته اشاره ده چې کوم خلق عهد او لوز ماتي هغه ته تخویف دی د دې سره سره د هغه خلقو حکم بیانې چې کوم خلق اسلام راوړي او بیا د اسلام نه واوړي مرتد شي د اسلام نه علاوه بل دین قبول کی مذهب دریم تسلی د هغه خلقو ته چې کوم خلق مجبور شي او د مجبورتیا په حالت کې ایمان په زړه کې مضبوط وي کبه کوبر کلمه په جواب باندې وای نو دا انسان د سره دغه نشته یو هغه چې هغه نو پدې کې بیا دوه خبرې دي بعض علما وایي چې دا د هغه صحابه مبارک نازل شوی دی چې کوم په عزیمت او په رخصت باندې عمل کړي عزیمت دي ته وایي
یو سړی ته وویلی شول هلکه دا دین اسلام پرېږده او په سر د تماچه او دا پرته وي د دې نه واوړه کلمه ووایه د کفر که نه پرېږدو دې نه خو دی په دغه حالت کې هم په خپل اسلام ایمان باندې مضبوط دی او وایي چې بس که تاسو هر څه کوئ زه تیار یم خو ایمان پرېښودو ته تیار نه یم او چې الله پاک را په دې کې شهادت نصیب کړو دې ته عظیمت وایي رخصت دې ته وایي یو سړي ورته وي هلکه تا موږ ولو باندې کوو دې داسې کوو داسې کوو او ته د کفر کلمه ووایه نو بس دی په ژبه باندې صرف الفاظ ووایي خو زړی دننه مطمئن او کلک او مضبوط وي نو دې ته رخصت وایي او دا یو صحابي مبارک راغلی عمار رضی الله تعالی عنہ نو په دې سره مرتبه او مقام دا ذکر کیږي ابن کثیر سراج المنیر خازن قرطبی دا شان د مفسرینو دا واقعات ذکر کړی دي یو واقعه دا غي نه دا چې کله جنگ بدر وشو په دې کې خباب بن عادی دا صحابي شریک شو د جنگ احد نه سلګ وخت مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او قبیله راغله وې د الله رسوله زمون ایمان راوړی او اسلام منګ بچو د پاره یو قاری پکار دی چې منګ ته تعلیم ورکړي او هغوی ته تربیت وخی او دغه خلق صحابه چې ول دوی به د عائشه رضی الله تعالی عنها د کور نشاده کما چبوتره چې وا پای کې به دغه صحابه او مسلې زده کول قرآن به زده کو سنت به زده کو د جهاد دغه ټریننګ دغه به زده کول او چې کله به دې خبر رااله نبی علیہ السلام په ولال لاغې به کسان جدا کړل به تاسو دا کار وکړي او دغه لګي به دوی ول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی سره لس کسان مقرر کړل او تاسو لاړ شئ پای کې بل هغه عاصم رضی الله تعالی عنہ چې کله دوی روان کړل دوی د بل قبیله سره خبره کړې و نو بس دوی هغه ته حواله کړل جنگ شروع شو سبق شهیدان شول نو پدې کې یو صحابي دی او یو بل صحابي وو چې دا دوانه د مکی کافرانو ته مشرکانو ته حواله کړل نو هغه یو صحابي خو هغه شهید کو زګه چې په بدر کې دا غوی نه خلک شهیدان شي ول او هغه سکړل هغه شهید کو چې کله دا بل صحابي چې خباب بن عادی نو دې هغه زنانه کور د بوتلو په خپل کمره کې بند کو هغه زنانه بیا وروسته مسلمانه شوې ده هغه یو روایت نقل کوي بخاری کې روایت موجود ده وای چې کله به زه دې کمرې ته لاړم او دا صحابي بدن د ناسو وی د په دې جولۍ کې به د انګورو یو ګنګوچې پروتو او ډېر نیکو او دیندار امانتدار تقوادار انسان او په دغه وخت علما ذکر کوي چې په مکه کې هیڅ قسمه د انګورو سا سیز موجود نو لکه څنګه چې مریم بیبي هغه په کمره کې موجود و زکریا علیہ السلام براغه ودا د کم ځای نه راغلی دا میوي هغه ان لکی هاذا بس دا د الله تر طرف نه راغلی دي نو بس الله را لګلی دي تیار رزق او هغه ورته راتلو چې کله د قتل وخت شو او د میدان ته راوستو نو د دې زنانه ته وی مال یو چاړه دارا که جزر خپل بدن دا پاک کما چې کول هغه ول یو چاړه دا ورکړه نو دا زنانه په سبل کار شو او دا ماشوم بچي تلې دغه صحابي په پتون باندې ناشته وی چې ما وقتل وی زما په دې سړک یو درد پیدا شو چې دغه وس منګه سبا قتل لبوز میدان دا او نن زما بچي لړ او داغه بخوا کې ناشته وی دا سینه چې دا ماشوم وای چې الکه تاسو ما نه پرې دی دا ماشوم د قتل کوم
وی زما سره ډیره یره پیدا شوه وی چې کله ما وکتل دې صحابي د انګورو نه یو دانه راغسته او زما دې بچی یې ورکوله وی چې ما وکتل زه ډېر زیاته حیرانه شوم او بیا سبا میدان وتل او د ټول د مکې خلک راجمع شي ول او دته وی چې ته کلمه د کفر وایه تا به موږ پرېږدو هغه ورته وی که زما جسم ټول ټوکړې شي او یو ټوکړه مې راخله بیا د هغې نه هم تپوس کوئ هغه به ایمان پرې نه دی بلکې په خپل ایمان به مضبوطوي هغه ورته وی که هسې پیغمبر علیه صلات وسلام راوستی شي او داسې طریقه وشي د هغه په سترګو کې اوښکې رالې وی زه او زما ټول خاندان مې د پیغمبر نه قربان شو خو د هغه ته یو ذره برابر تکلیف موږ نه برداشت کوو نو دې ته ویلی کېږي عظیمت الن کې هغه ورته اختیار ورکړی که تا په دغه وخت کې د کفر کلمې ویلي او زړی مطمئن و الله پاک دې په دې باندې نه نیو خو بلکې هغه په عظمت باندې عمل وکړو خپل ځان الله ته پیش کو خو کلمې پرې نه ښوده او هغو په هغه ډک میدان کې چې کفار ټول راجمع شوي د مکې او هلته یې قتل کو او الله جل شانه طرف ته لاړ نو یو واقع صرف د آیات نه دا وه انشاءالله دوه ورځو په دې کې واقعات د صحابو نور تفصیل ذکر کړو الله جل صحیح عمل توفیق اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه